السلام علیکم. څوره د مولا منونکي ټول ستړي مه شوئ. زه نن بیا تاسو سره مخامخ شوی یم او تقریبا د اوس سیرې ته ودرېدلو. هغه د یوټیوب چینل نه دی مو سید نجیب کلیوال یوه ویډیو راغله چې هغه کې یو ډېر معصوم وړوکی بچی چې هغه سید دی، ډېر وړوکی سید دی، ډېر معصوم دی چې هغه کوم فریاد کړی دی. هغه ته زړه نیولله ډېره ګرانه دی چې هغه کوم کربلایي څه جوړي نو هغه ډېر زور انسان ته ویل کوي. ما نه کله کله د خپل مرګلي پوښتنه کوي چې یاره دا ویډیو کې ته ولې دومره دردناک کېږي، یعنې تو ته ولې دومره یعنی یو ژړا یو چی تو درځي یا دومره دردناک کېږي، څه وجه دی؟ څوک مستۍ نه دردناک نه کېږي، څوک د شو لپاره دردناک نه کېږي. دې نه مخکې تاسې ما ویډیو لیدلي دي. ځنه داسې حالات راشي چې هغه د انسان وژړوي. ویلې چې دا یو معصوم وړوکی سید چې هغه دومره خوږ چکاټ کې ناست دی، هغه کربلایي لاس ونه تاو کړی دی، هغه ته دومره دار دی، هغه ته دومره تکلیف دی چې هغه کاټ کې کله استه شي کله دسته شي. ډېره د افسوس خبره دی چې هغه یایي چې یاره ما سه هر یو حد تمام شولو، هر یو کوشش تمام شولو، هر یو یعنی مطلب څه و چې ما تمام کړل او شاخري اسرا پاتې صرف دا ویډیو شوله. انسان چې کله میډیا ته روځي هغه مستۍ نه روځي چې هله ما مطلب زه مستۍ نه وځم ما ته څه راشي. نه، زه به د نورو نه پوښتنه وکړم چې تاسې ولې میډیا ته نه روځو. چې کله یو انسان میډیا ته روځي هغه دا حالات وي، هغه سره څه وینه، هغه سره واس وینه. موږ تاسې به د یودو کې د عید څه تېر شول، اول ما خونې ته ټلیفون کړی دی، اول ما هر بچي ترپیس ته ولیدې او مطلب خپلو وریارو ته چې هغوی ته ما بقاعده او درویغ دي کې درویغ خبره نشته چې هغوی ته ما روپۍ ور واستولې. ما له مکه خوشحال وي، وړه وي، وړه دي خوشحال وي. ما نه خپل اکثر وړه ډېر ګران دي او زه دې ته اریان پاتې یم یا دې فیملي ته بیا دا وړوکی سید معصوم دی، وړوکی دی، لا دنیا یې نه دی لیدلي. آیا دوی نه به د عید څه خلته تېر شوي؟ لږ موږ تاسې سوچ وکړو، دوی نه به د عید څه خلته تېر شوي. زه ډېر افسوس کوم، ډېر افسوس کوم هغو کوربېوالو نه چې یاره مطلب دومره ستونزو سره مخامخ ټایم تاسې تېروئ. نه آیا دلته ښه څومره مسافران دي نو دوی ښه زړه نه شي نیولی دغې ژړو ته. افسو اول د ویډیو وکړو، ویډیو نه بعد کې به خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ما مسافرانو وروڼو ما تاسو ته په 1200 سلام. عید مبارک وي، لمونځ روژه مو قبول شي. پاڅېدلینه نن عید ورځ دی، دا باندې نن عید ورځ دی، دا مومن یو راغلی دی، مونږ د هغه کوي ریکارډ کوي. یوه میاشته کېږي ما هسپتال کې دقیق کلی ریډي هسپتال کې یو پرشاني شوی دی، دا دی یو پرشاني دا دی، د پیپړو مساله دی، پیپړې خرابې دي، نو بله پرشاني د 10 سري باندې معتره کړی دی. نو د هغه د اول پرشان مې څه وکړه، پېشنماز هغه سره خدای خوشحاله باسه، 100 روپۍ دي راکړي، څو نور نسسایوني دیني ما اول پرشان کړی دی. مزید هغه الګایم به بډې چلوي، هیڅ څه پکې شان نه لرو. ټول اګرې ته هغه ته پاتې دی، مو حالات ته پاتې دی، چې ما غریبانه دی، څه بل واس نه لرو، د سري باندې بیا پرشان دی. احساس به مو سره ډېره مهرباني وي چې که مو سره ډېر مدد ونه کړئ، که مدد مو کوم وکړو، خدای مو خوشحاله وساته. امام حسین ته چېرته وي، خدای د سون نور د علي کامیاب کمران مو وکړه. ما خو هېڅ واس نه لرم، نه تاسو سره دی، د بهر نه که ویډیو به تاسې لیدلي وي، هغه ژړا، هغه فریاد، هغه کربلایي خبرې. زه ښیایم چې د کربلایي یاونه سیټ ته کېده وی، دې خبرې یاونه سیټ ته کېده وی، یا دې فیملي یاونه استه کوی وکه کوی. هر څوی دغه معصوم دنیا نه دی لیدلی، یا خپل پردی نه دی پېژندلی.
هر څو دغه ژړو ته موږ تاسې لږ غوږ واچوو چې دا کوم منزل یې دوي دا کوم حاته انسان بیایي انسان ذهن یعنی مطلب کوم پلم بیایي زه دې ته اریان پاتې یم چېرې دې ته به څوره درد وي څوره تکلیف وي ورته زه بیا هغو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې هغه کور مې کوي که هر څوک خفه کېږي که خوشحالېږي هغو واسکټو والا ته زه دا پیغام ورکوم چې آیا دا خو سی دی که نه دا خو معصوم دی دا خو دنیا نه دی لیدلي که نه شته کور مې کې داسې خلک شته چې هغه وش هغوی څه بیا بل چې دي پیسې نه دي آیا چې ته زړه کې دار د ترغلی دی چې ته زړه کې اول زه تاسې نه دا پوښتنه کوم چې تاسې وړوکی بچی دوش کې خوږ شي څوره مطلب تاسې شور کوئ چې اوهو وړکې خوږ شولو نه آیا دا یې انداسې درد نه ډک دی دا یې داسې مطلب خوږېږي دردونه دي ورته دا یې موږ تاسې یو قوم بچی دی یو موږ تاسې قوم سرمایه دی دا وړوکی سید دا معصوم د خو دنیا نه دی لیدلي زه مسافرانو ته هر چې ته وایي یورپ ملکو والا ته انداسې دالتې عربو ملکو والا ته زه تاسې ته دا پیغام در کوم چې دغه ژړو ته غوږ واچوئ چې دا تاسې ته کوم منزل ښیي او بیا هغه کربلایي لوست څه ونه تو کړی دی زه هغه لوست ته حیران پاتې یم چې هغه څوره اکاټ کې استه دسته شي های های نه پوهېږم ذهن مو کار نه کوي خو بس صرف دومره پیغام مو دیر کړلو چې دا یو سی دی یو معصوم دی دنیا یې نه دی لیدلي پټې سترګې دی آیا قیدي علاج طریقې سره وشو نو دا وړکې ټیکېږي دومره غوټه بیماري نه دی زه ټولو خپلو مرګلو ته او خپل سپورټ والا ته او بیا نوره د موضوع منونکي دي هغوی ته دا پیغام ورکوم چې ډېرې نه 5 روپۍ یا لږه نیمه ګنټه زیاته ډیوټي وکړئ اوس خو رجا نه دی آیا که د نیمې ګنټې کې 11 ګون وشي هغه دغه بچي ته ټول کړئ او بقاعده تاسې به سکرین نمبر کس وئ د کې خاصې ما واتساپ نمبر شته دی او بیا د موږ کلیوال نمبر دی واتساپ والا کوم ټایم کې تاسې اني ټایم کې تاسې ټلیفون ورته کولی شئ که هغه شپه وي که هغه ورځه وي هغه به تاسې ته بیدار وي نو زه بیا تاسې ته یو ځل پیغام در کوم چې یاره مانې خپله ډېر وریارونه ګران دي مانې خپله ډېر ګران دي آیا دغ ته سترګې وغړوئ آیا که چا الواد نه وي دغه بچي سره مدد وکړئ خدای به تاسې نه پړاک وکړي الواد به دیر کړي الواد څه کله خدای چاته ورکوي که نه تاسې وړو معصومو سره مدد وکړي نو خدای وپلمه پړاک ونیوه کړي هغه ته الواد ویل کړي زه تاسې ته دا پیغام در کوم څه وشه بس دی زه هغو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې کوم کور مې کې موږ تاسې غټ حال دي واسکټو والا دي چې موږ تاسې څټه اوسې خورېږو موږ تاسې مطلب څه وي یو غټ مقام لیول سره اوسې خورېږو نو پلیز هغو ته زه دا پیغام ورکوم چې دا خو یو سی دی ویر شپونې کې ورسره کښېنه که زیات وازده نه کېږي دا 50,000 روپۍ خو تانې ولاکه بوج واچوي زه مسافرانو ته دا پیغام در کوم چې دا ژړو خو زړه پیر کوي دا ژړو دا فریاد خو ډېر زیات انسان زړه پیر کوي اکه ووایه څوی در سره داسې ودرېږو لکه موږ تاسې خپلو وریارو سره خپلو بچیو سره مو خپله ځوای شته دی همداسې زه ونې خوږېږم همداسې دا کربلایي دي پیم دي به ته څوره دردونه کوي څوره درد وي ورته او دغه بچي ته به څوره درد وي چې هغه کاټ کړي څخې ته لیټ په لیټ کېږي څوره فریاد کوي څوره ژړا کوي دا خو معصوم دی بیا سی دی دغه عذاب به مو تاسې نه راځي نوره ډېره مننه ډېره شکریا دینه مخکې ما سره چا مدد کړی وي بادشاه د کربلا هغوی خوشحاله آباد وساته او بعد کې بیا پیغام در کوم چې دې سره مرسته وکړئ السلام علیکم